بسم الله الرحمن الرحیم تفسیر مصطلح الحدیث کا سبق نمبر 14 میں آج کا جو سبق ہے الصحیح لغیرہ حدیث صحیح لغیرہ کے متعلق ہے، اس کی تعریف تشریح حضرت مصنف صاحب کر رہے ہیں۔ دیچ صحیح لغیرہ حدیث اشتیل شی تعریف تکی هو الحسن لذاته اذا روی من طریق آخر مثله او اقوى منه دیتا صحیح لغیره ویلی شي ځکه چې دا په خپل باندې حسن لذاته وي. حسن لذاته کوم حدیث تل شي چې دروي ولا ضبط پکې خفیف شي قلیل شي، خو کله عمده شنت حدیث وي یو بل سند دی وجنه هم مروي شي په قوت رسی بیا کنه طاقت رسی هغه دی وجنه به دي تل شي صحیح لغیره په خپل باندې خو صحیح نه ده، خو دی بل چې شی واجنه شول بل دی واجنه لغیره دی بل دی واجنه کنه غیر دی واجنه صحیح وګرځیدو وی په خپل باندې ش حسن لذاته د تنده خبره کې هو الحسن لذاته اداروی من طریق اخر من سند اخر مثله هغه شید دی او اقوى منه ته مضبوط سند وی وسمي صحيحا لغيره دي تصحيح لغيره ذکر لشي چې لأن الصحة لم تأتي من ذات السند الأول چې دا ول سند دی وجنه په کې صحت نه راغله وانما جاءت من انضمام غيره له چې بل سند سره منظم شي ملاو شي هغه دی وجنه په کې قوت او صحت راشي. ويمكن تصوير ذلك د دې ول شکل نقشه نمونه فیګر او د دې ول شکمه نقشه د غوډه سي جوړي مثلا بمعادله ریاضیت علی الشکل التالی لکه د ریاضی ولکم فیګر د کنه کم شکل نمونوي هغه په شکل کې جوړي به د شي ته جوړیږي د لاندې شکل علی شکل التالی فالوینګ فیګر متعلق اوس فالوینګ فیګر په شان د سګوري وګور اول ور کړي حسن لذاته حسن لذاتی مانس کی به لګولې پلس بیا سره ولګو حسن لذاتی بل سره ټچ شو کنه یعنی بخپل خاصه خاصانو بل سند روغ لندي شان دی روغ دایتنه قوی ده نه ایکوال ټو صحیح لغیره شوالو حسن لذاتی پلس حسن لذاتی ایکوال ټو صحیح لغیره شوالو حسن لذاتی سره جمع کا پلس کا ونه جوړ بچ شي صحیح لغیره بتینه جوړ شي. مرتبه د دې مرتبه چې ده هو اعلى مرتبه من الحسن لذاته دا دی حسن لذاته نه چې شده په درجه کې اعلی ده ځکه چې دی کې خو بل شی مسره ملاو شي کنه ودون الصحيح لذاته خو دی صحیح لذاته نه درجه کې کم شولو نه صحیح حسن لذاته دینه لاندې شو حسن صحیح لذاته د دینه حدیث صحیح د دینه او چات شو نو د مانز کړهلو مثال چې ورکه حدیث محمد ابن عمر عن ابي سلمة عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه. اوس دا حدیث ته وګورئ قومت ته مشقت نو ارمنځ سره بیا او د سره به مده مسواک کول حکم واجب کړه وا و دې ځکه ته وګورئ دا حدیث شته حسن لذاته دا بل د سشتا ندی دی واجنه صحیح لغیره ته وګرځیدو. قال ابن صلاح رحمت الله علیه فرمایي فمحمد بن عمرو بن علقمه په دې سند کې محمد بن عمر شتا کنه من المشهورین بالصدق والصيانه دا په دې کې مشهور کسانو کې ده چې صدق او حفاظت کې ده شو مشهور ولکنه لم يكن من اهل الاتقان اهل الاحکام چې کوم مضبوط کسان دي متقنین ایکسپرت کسان پاو کې ده نو حتی ضعفه بعضهم من جهه سوء حفظه زنه علماء سوء حافظه دی وجنه کمزور ګرځول ده وثقه بعضهم لصدقه وجلالته خزنو صدق او جلالت شان دی وجنه موثوق ګرځوله نیو طرف نه خزو پښتا کنه علماء طرف نه زکه د ششو اهل الصدق والصيانه کې خو داخل له خو اهل الاتقان کې نه داخل فحديث من هذه الجهه حسن دی جهته دی حدیث حسن شو. فلما انضم الى ذلك كونه روي من وجه اخر چې کله دا پکې میلاو شو چې بل سند سره هم د سیملاو شو در غله ده زال بذلك ما كنا نخشاه عليه من جهه سوء حفظه چې کوم خاطر مونږ ته د دې په باره کې و د سوء حفظ په وجه هغه خاطر ختم شو اكم دراړو بند شولو ختم شو دراړ پکې لاړو خاطر
اندیشه لاړله. وانجبر به ذلك النقص اليسير الکشن د نقص چې کوم منجبر شولو مندمل شو جوړ شو سره. فصح هذا الاسناد دا سند صحیح شو. والتحق بدرجة الصحيح صحیح درجه سره ملحق شولو ملتحق شو سره منظم شولو ملاو شولو.